بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم. دین تیرو آیتونو کې الله رب العزت د بنی اسرائیلو د هغې مړي ذکر فرمایلی و چې په بنی اسرائیلو کې یو بوډا سړی د خپل ورور زامنو یعنی ورېرونو چې کوم دی مړ کړی و او بیا یې په ښار کې غورځولی و او بیا چې کله سار شو واویله یې جوړه کړله شور یې جوړ کړو چېره زموږ دا تره چا مړ کړی دی ځکه هغه ډېر مالدار و او دوی وی چېره دا مال به موږ ته په میراث کې پاتې شي نو هغه یې مړ کړو. بیا موسی علیه السلام له دغه ورېرونه او دغه نور بني اسرائیل ټول راغلل. موسی علیه السلام ته چې کوم دی ووایي چې موږ ته قاتل نه دی معلوم او ته موږ ته فیصله وکړه. نو الله رب العزت موسی علیه السلام ته ووایي چې دوی ته ووایي چې یو غوا حلاله کړي. علما فرمایي که چېرې دوی حجت او دارنګې سختی نه وي اختیار کړی نو په عام غوا حلالولو سره به د دوی مراد چې کوم دی پوره شوی لیکن دوی تنګول شروع کړل چې د دې رنګ به څنګه وي او دا به څونه وي زړه به وي او که نوې به وي ماشومه به وي او دغه به وي یعنې مختلف هیلې تعبیرونه چې کوم دی شروع کړل. نو الله رب العزت ورته هغه خبره ډېره سخته کړله او د هغوی هغه سخته خبره چې کوم دی الله رب العزت صرف په انشاءالله سره چې کوم دی اسانه کړله. او دا وخت چې کوم دی مفسرینو لیکلي دي که چېرې دوی انشاءالله نه وی ویلی نو تر د مرګه پورې به چې کوم دی دوی ته دا قسم صفات والا غوا نه وی میلاو شوی چې کوم صفات الله رب العزت د هغې ذکر کړي وو. نو هغوی انشاءالله ووی په لفظ انشاءالله سره الله رب العزت د هغوی هغه د غوا هغه لټون چې کوم دی هغه اسان کو او الله رب العزت هغه شانتي صفات والا غوا هغوی له ورکړله. لیکن بیا هم مفسرینو دا لیکلي دي چې د حلالې په ټیم کې د هغوی په زړه کې شکوک او شبهات وو چې یاره پته نه لګي دا هغه غوا ده او که نه ده کومه صفات چې الله ذکر کړي دي چې مونږ به دې سره چې کوم دی مراد ته ورسو که نه. نو بیا الله تعالی ورته ووایي چې تاسو د زړونو شکوک او شبهات د ختمولو دپاره تاسو د دې غوا یو حصه چې کوم دی د دې مړي په دغه باندې بدن باندې ووایئ دا مړی به راپاسي. نو علماو لیکلي دي چې کله هغوی دا عمل وکړو هغه مړی راپاسېدو تر دې چې اینې د رګونو نه بهېدلې او خپل قاتل چې کوم دی وښودو چې یاره دا زما قاتل دی ده زه قتل کړی یم په دې وجه باندې او بیا وی رتاو شو او مړ شو یعنی بیا چې کوم دی د مرګ په آغوش کې او د مرګ په دغه کې چې کوم دی لاړو. او دا وخت دې آیتونو مبارکو کې هم الله رب العزت ذکر کوي چې د هغوی زړونه داسې سخت شو د دې واقعې نه وروستو چې هیڅ قسمه د ګاڼې هم چې کوم دی زیات سخت شو نو په هغې باندې چې کوم دی هیڅ قسمه څه دغه اثر نه کوو. ځکه الله فرمایي ثم قست او بیا سخت شول قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذلک پس له دغې واقعې نه یعنې دغې کار نه بعد فهي کالحجارة پس دغه زړونه لکه د کاڼي دي او اشد قسوه بلکې زیات دي په سختۍ کې. وان من الحجارة او بېشکه چې بعضې له کاڼو نه لما یتفجرو او خامخا هغه دي چې بهیږي له هغې نه منه الانهار ولې وان منها او بعضې د دغې کاڼو نه لما یشققو چې وچ وي فیخرجو پس راوځي منه الماء له هغې نه اوبه وان منها او بعضې له هغې نه خامخا منها د دغې کاڼو نه لما یهبطو چرغړي من خشیت الله د یری د الله نه وما الله او ندی الله تعالی بغافل بخبره له هغې نه عما تعملون چې کوئ تاسو.
یعنی الله رب العزت د دغه واقع نه وروسته زړونه نور هم زیات سخت کړل په تشبیه د کانو سره چې بعضی کانی داسې دي چې هغه اگر چې سختی لیکن د الله د یری نه چې کوم دی د هغې نه نهرونه جاری دي او مخلوق خدا ته چې کوم دی د هغې نه فایده رسي لیکن د دوی نه چاته فایده ونه رسېدله او بعضې چې کوم دی په دې کاڼو کې داسې دي چې هغه اگر چې سختي په خپل سختوالي سره لیکن د هغې نه چې کوم دی د الله د یری نه چې کوم دی هغه هغې نه اوبه راوځي او د هغې نه چې کوم دی مخلوق ته فایده رسي او بعضې په کاڼو کې داسې دي اگر چې سخت دي لیکن څه صفات پکې نشته لیکن چاته نفع نشي ورکولی بیا هم د دوی زړونه چې کوم دی د دغې نه هم زیات سخت دي او تاسو چې څه کار کوئ الله د هغې نه بېخبره نه دی افتطمعون آیا پس تمه کوئ تاسو ان د دې خبرې یؤمنو چې ایمان به راوړي افتطمعون آیا تمه کوئ تاسو ای مؤمنانو ان د دې خبرو یؤمنو چې راوړي لکم دوی تاسو لره وقد کان فریق او بشک چې و یو ډله منهم د دوی نه یسمعون چې اورېدوی کلام الله کلام د الله تعالی ثم او بیا یحرفونه بدلون بکو په هغې کلام کې من بعد پس له هغې نه ما عقلوه چې پوه شول په هغې باندې وهم او دوی یعلمون پوهېږي په دې خبره باندې یعنی بعضې د دې نه داسې خلک وو چې هغوی به د الله رب العزت کلام اورېدو په هغه کلام کې به چې کوم دی تغیر تبدل راوړو علماو لیکلي مفسرینو چې د دې آیت تفسیر داسې دی چې په هغې کې به دوی تغیر او تبدل کول یعنی یهودیانو په تورات کې دا چې حلال به حلال کړل او حرام به حرام کړل او څوک به چې حقداره بنده دوی له ورغې نو دوی به رشوت د هغه نه واخیستو او مسله به چې کوم دی هغوی ته وښودله او که غیر حقداره به ورغې او رشوت به یې ورکړو نو هم به موافق د هغې د مدعي سره حکم وکړو او کله او که نه غرضه بنده به ورغلی نو هغه ته به یې هغه اصله مسله وښودله نو الله پاک د دوی په دې ځم کې چې کوم دی دا آیتونه بیان کړل یعنی دوی به تغیر او تبدل په تورات کې دا کو چې کله به یو ضرورتمند دوی ته د مسلې دپاره ورغی چې یاره مونږ ته دا مسله دغه کوي دوی به ترې رشوت واغوستو مسله به یې ته چې کوم دی بدله وښودله او دارنګې که بې ضرورته سړی به ورغی او پیسې به یې ترې واغوستې رشوت به یې ترې واغوستو نو د هغه د غرض مسله به یې چې کوم دی هغه ته وښوله دارنګې که یو غریب سړی به راغی هغه ته به هغه د تورات هغه سخته مسله او حکم چې کوم دی بیان کو نو الله د هغوی د دې دعوې تردید وکړو او دا آیتونه چې کوم دی نازل کړل و اذا او هغه او هر کله لقل الذین چې مخامخ شوي دي له هغه سره خلکو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو نو وایي دوی آمنا مونږ هم ایمان راوړی دی و اذا خلا او هر کله چې یوازې شي بعضهم بعضې د دوی سره الی بعض نورو ته وایي قالو نو وایي دوی اتحدثونهم هغوی آیا خبرې کوئ تاسو بما په هغه څه سره فتح الله چې کولاو کړي دي الله علیکم په تاسو باندې لیحاجوکم دپاره د دې چې جګړه وکړئ به عند ربکم تاسو د په دې سره په دې چې جګړه وکړئ له تاسو سره په هغې سره رب افلا تعقلون ولا ستاسو نه تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ تاسو په دې خبره باندې نه پوهیږئ چې تاسو د الله رب العزت چې کوم علم تاسو له تورات درکړی دی او تاسو په هغې کې چې کوم دی جګړه کوئ د الله سره نو تاسو په دې خبره باندې نه پوهیږئ ولې پرې نه پوهیږئ اولا یعلمون آیا نه پوهیږي ان الله چې بېشک الله تعالی اولا یعلمون آیا نه پوهیږي دا یهودیان ان الله چې بېشک الله تعالی پاک پوهیږي ما په هغه څه باندې یسرون چې پټوي دوی و ما په هغه څه باندې یعلنون چې ظاهروي دوی مگر یو څو دارنګې چې کوم دی علماو لیکلي دي چې دې یهودیانو به چې کوم دی هغه
سخت احکامات چې کوم دي هغه پټول او هغه نور آسان احکامات چې کوم دي هغه به ځان د پاره خوول. څه مطلب علما لیکي و ما یلینون یعنی هغه سبه ظاهر اول دوی چې د دوستۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اصحاب رضی الله تعالی عنهم او په نفاق سره به هر څو چې ګرځي په الله تعالی خبردار په ظاهر او په پټ یعنی الله رب العزت په دې دوه حالتو باندې دوی خبردار دی چې کوم شی دوی پټي او کوم شی دوی ښکارا کوي الله رب العزت په دې خبردار دی. ومنهم اور بعض د دوی نه امیون چې امیانو یعنی ان پړو لا يعلمون الكتاب چې نه کوي دوی په تورات باندې الا مگر امانیه بس ارزوګانو د خپل نفس و انهم او ندی دوی الا مگر یظنون ګمان خپل یعنی دی صرف پدې کې یو ډله دا سیدا چې هغه تورات نه دی ویلې او د تورات په احکاماتو باندې نه پوهیږي نو دوی با صرف په خپل ګمان باندې کوم د خپل نفس غلو او د خپل ګمان مطابق به کوم د فیصله کوله. علماء لیکي یعنی هغه عبث خیالات ثابت دي چې هغه تغیر د صفات د محمد صلی الله علیه وسلم دی او بل وای چې مونږ به په عذاب نشو مگر یو څو ورځې شمار او بل وای زمونږ پلار چې کوم هغه پیغمبرانو زمونږ شفاعت به هغه کی او بل وای چې مونږ با الله تعالی په ګناهونو اوننی سی بلکې بخي یعنی دا د هغه عقیده وا په یو دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صفات نه چې کوم دی هغه محروم او بل دا چې الله به موږ عذاب نه راکړي او دویمه دا چې الله رب العزت په کوم دی موږ عذاب په دی وجه نه راکړي چې زموږ پلارانو کې کوم دی د نیکونو کې پیغمبران تیر شوي دي هغه به زموږ شفاعت وکړي او څلورم دا چې الله رب العزت موږ په دې خپل ګناهونو باندې نه نیسي بلکې زموږ په بخښنه وکړي دا د هغه خپل خیالي ګمان وو الله رب العزت مخه ته ورته وي وويل للذين پس هلاکت ته هغه کسانو لرا یكتبون الكتاب چې لیکي دوی کتاب بأيديهم پلاسونو خپلو ثم بیا یقولون وای دوی هذا دا چې د من عند الله لطرف د الله دی یشترو چې واخلی به په دې سره ثمنن قلیلا لک شانتی پیسې فویل لهم پس هلاکت دوی لرا مما كتبت ايديهم لهغه لا چې لیکلي دي لاسونه دوی وویل لهم او هلاکت دوی د پاره مما لهغه کار نه یکسبون چې کوي دوی وای چې دوی الله رب العزت چې کوم دی د دوی د پاره هلاکت ذکر کړی دی چې دی وا په تورات کې تغیر او تبدل کاو او دارنګي په دغه خپل لاسونو به چې کوم دی بعض مسائل لا سره او باسل او بیا به وي چې دا د الله حکم دی لکه څنګه چې علما مفسرین لیکلي دي چې لیکي کتاب په لاسونو خپلو دوی هغه کسان دي چې محض د پاره د خوشالولو د عوامو خلقو او د دروغو مسلې لزان جوړوي او بیا وایي چې دا حکم د الله دی او یا دا حکم د رسول الله دی یعنی هغه حکم به کوم دی یا الله ته منسوب کو او یا به رسول الله ته منسوب کو او به چې دا خو الله ویلی دی یا رسول الله یعنی دا قول دا غي دی لیکن الله رب العزت دا ټول خبرو تردید وکړو چې دا خلق د هلاک شي چې دوی په خپل لاس باندې داسې خبرې لګي وقالو اوایدی لن تمسنا النار چې هیڅ چری بهونه رسی مونږ ته ور الا مگر کورسی ایام معدوده یو سورۃ شپې شمارل شوی قل هو ایدیتا اتخذتم آیا غسل تاسو عند الله پنیز د الله وعده عهدا وعده فلن يخلف الله فسر مخالفت بهونه کړی الله عهده لوعده خپلنا ام تقولون یا کوای تاسو علی الله په الله باندې هغه خبره ما لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ پاغي باندې ما مخکې عرض کو چې دوی به یو دا خبره کوله چې مونږه الله چې کوم دی په خپل ګناهونو باندې پکړ نه کوي الله به مونږ بخي یو دا چې دوی زمونږ پلاران نیکونه چې کوم دی هغه پیغمبران دي او به زمونږ لپاره شفاعت کوي او مونږ چې کوم دی الله معاف کوي او دارنګه
امام احمد رحمهم الله او امام بخاری رحمه الله په دارمی او نسائی کې چې کوم دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم لا يهوديانو نه په خیبر کې تپوس کو چې دوزخیان څوک دي هغه ویل چې مونږه پکې یو څو ورځې ویو بیا به ترېنه وځو یعنی همیش به پکې نه پاتې کېږو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ستاسو مخ دې تور وي والله مونږ به ستاسو خلیفګان نشو په دغه اور کې هیڅ چرې یعنی دوی دا ګمان دی چې مونږ به یو څو ورځې چې کوم دی په دې اور کې تېرږو او بیا به چې کوم دی الله مونږ باسي مګر هغه څو ورځې څونه علما مفسرین لیکلي دي چې یو څو ورځې په شمار چې هغه څلوېښت ورځې دي لا جهت د عبادت د اصلي یعنی دوی دا ګمان و چې مونږ خو د اصلي عبادت کړو بیا الله تعالی ته معافي وکړله نو د دې ګناه په پاداش کې به یو څو ورځې الله چې کوم دی په شمارل شوي یو څو ورځو باندې چې کوم دی مونږ له عذاب راکړي او بیا به مونږ الله د جهنم نه راوباسي نو په دې خبره باندې حالانکې دوی پوهېږي چې زمونږ دا خبره چې کوم دی دا باطله ده بلا بلکې من کسبه هر چا چې وکړله سیئة بدي واحاطت او چاپېره شي بددنا به خطیئته ګناه د ده فاولئک پس دغه کسان اصحاب النار ملګري د اور دي هم فیها او یو په دې اور کې خالدون همیش دپاره حالانکې دوی په دې خبره باندې پوهېږي چې دا زمونږ دا کار چې کوم دی دا ګناه ده او د دې ګناه په پاداش کې چې کوم دی به الله موږ له عذاب راکوي او عذاب د جهنم دی او الله وایي دوی به همیش کوم دی په دې عذاب کې مبتلا او په جهنم کې مبتلا د دې په مقابله کې چې کوم دی الله د ایمان والو تذکره فرمایلی ده والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه اختیار کړي دي اولئک دغه کسان اصحاب الجنه ملګري د جنت دي هم فیها او دوی به په دغه جنت کې خالدون همیش دپاره یعنی الله رب العزت د دې بني اسرائیل د دغه خلقو په مقابله کې د ایمان والو تذکره وکړه چې ایمان والا با الله رب العزت چې ایمان راوړي او الله رب العزت په جګم دی دغه ایمان په وجه باندې او د نیکو اعمالو په وجه باندې جنت ته داخل کې او دغه خلک چې کوم دی اهل جنت دی او الله رب العزت په جګم دی همیش د پاره په دغه جنت کې داخل کی او همیش په جګم دی دوی په جنت کې داخل وي او د دې په مقابله کې چې کوم خلکو د الله د احکاماتو نه انکار وکړو او د وخت د پیغمبر د طریقو نه اختلاف وکړو او په خپل نفسانی خواهشاتو سره ژوندۍ تیرول شروع کړل نو د داسې خلکو لپاره الله د جهنم اور تیار کړی دی او داسې خلک چې کوم دی د جهنم مرګ جهنميانو مرګري دي او دغه خلک په الله جهنم ته داخلي او همیش به چې کوم دی دوی په دغه جهنم کې الله رب العزت موږ ټول له عمل توفیق راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کریم الله قسمونه په دې قرآن کریم کې یا د دې په معنی او اسرار کې یا د دې مطالب کې څه قسمه کمی کوتاه غلطي راشي الله غره خپل قدرت باندې معاف کړي یا الله موږ انسانانو کریم الله زموږ نوا خامخا چې کوم دې په کوی سره په نپوهتیا سره چې کوم دې ګناه کیږي او یا الله موږ غلطي کیږي یا الله کوم ته دغه تمام غلطي یا الله معافي وکړي او یا الله موږ د هر قسم معصیتنا د هر قسم ګمراهۍ نه زموږ حفاظت وکړي کریم الله زموږ د کاویز نه مهنت په خپل دربار قبول او منظور ګرځي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين زموږ د یوټیوب چینل دی قاری محمد شعیب افیشل په نوم باندې نو دا چینل اسلامی معلومات وظایف او دارنګي د پښتو ترجمه ان قریب ان شاء الله د اردو ترجمه مو شروع کوو د دینه استفاده حاصلول لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا لایک کړئ او شیر کړئ او موږ سره جګم دی په کومنټ کې خبرې او اترې وکړئ چې دا تراجم او دا
ترجمه او تفسیرونه او دارنګه دا وظایف چې کوم دي تاسو ته څنګه لګي او تاسو د دې نه څومره فائدہ حاصل کړله دا خامخا زموږ سره چې کوم دي په هر ویډیو کې کمنټ کوئ او موږ د خبرې نه آگاه کوئ او دې سره چې کوم دي د غنټۍ نشان دی هغه لازمی پریس کړئ په وجه د دې چې زموږ هر یو نوی ویډیو به ان شاء الله تاسو ته ټول نه مخ تر لاسه کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.